کمینه دی داسې سړی چې هغه په خپل کور والو باندې زیاتې کوي، د خپل کور والو سره جنګ جګړې کوي، د خپل کور والو سره بد اخلاقي کوي. نو د ټولو نه بهتر سړی څوک دی؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي چې ای زما صحابو تاسو ته زه وښیم چې د ټولو نه بهتر سړی څوک دی. حدیث مبارک کې راځي 2 ځل 3 ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آواز کوي چې د ټولو نه بهتر څوک دی، د ټولو نه بهتر څوک دی. صحابه کرام ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وښایي د ټولو نه بهتر څوک دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي خیرکم خیرکم لاهله. دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکوي چې بهتر سړی په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه د خپل کور والو سره ښه اخلاق کوي، د خپل کور والو سره ښه، د خپلې ښځې سره، د خپلو بچیانو سره ښه اخلاق او ښه تعلق ساتي. بهتر سړی وایي دا دی. بهتر سړی دا نه دی چې د کور نه بهر راوځي د خلکو سره ښایسته سلام دعا کوي او په خندا پیشانۍ او په روڼ تندي باندې د ټولو خلکو سره میلاویږي. دا بهتر سړی نه دی. او بیا کور ته رادننه شي په بریتو پسې ازمری تړلی او نه څوک د ده د یارې نه څوک نه خبره کولی شي، نه څه غوښتلی شي، نه د ده د یرې د وجې نه څوک هغه خپل مشکلات بیانولی شي. نو دا بهتر سړی نه دی. نو خواست او سزا کوم ډېر خلک چې دي په دې مرض کې مبتلا دي، هغې چې کور ته رادننه شي دومره خپل هغه مصنوعي رعب یې جوړ کړی په دې خپل کور والو باندې، بهر چاته هیڅ نشي ویلی، کور ته چې رادننه شي بس بیا د ځان نه ازمری جوړ کړی، په ښځو باندې مه ږده، ظلم کوه، زیاتی کوه. داسې کس ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم د کمینه الفاظ استعمال کړي دي. کمینه دی داسې سړی چې هغه په خپل کور والو باندې زیاتی کوي، د خپل کور والو سره جنګ جګړې کوي، د خپل کور والو سره بد اخلاقي کوي. نو په کور کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په شانتې اخلاق دا عملی کوي، بیا به ستاسو رعب جوړي. دې ته رعب وایي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي چې په تاسو کې بهتر سړی هغه دی لاهله چې هغه خیرکم لاهله چې هغه د کور والو سره ښیي، او په تاسو ټولو کې بیا بهتر زه یم چې زه د خپلو بیبیانو سره ډېر ښه سلوک کوم. دا زموږ ستاسو پیغمبر وینا ده. نو خواست زما تاسو ته دا دی چې په خپل کور کې رعب او دغه دبدبې مه چلوئ، بلکې اخلاق استعمال کوئ. اخلاق د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. یو سړی راځي عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، ورته وایي یا امیر المؤمنین، په دې نیت باندې راځي چې خپلې ښځې نه ډېر تنګ و، خپلې ښځې ورسره جنګ جګړې کولې. نو چې کله راغلو امیر المؤمنین ته دا ګیله کوي چې څنګه یې ګیټ ډبولو. په دغه دوران کې د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کور نه څه اوازونه واورېدل چې د عمر فاروق بیبي دا د امیر المؤمنین سره په بحث ده، خبرې ورسره کوي، आवाज لږ اوچت دی. نو دې سړي خو ګیټ ووالو، خو چې دا حالت یې ولیدل نو ځان سره یې سوچ کولو چې کم مسله ما راوړې وه، هغه مسله خو د امیر المؤمنین په کور کې نو واپس روان شو. چې کله روان شو نو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه راووتو، ګیټ یې کولاو کړو چې ویې کتل یو کس دی واپس روان دی. آواز یې پرې وکړو چې پلانکي ګیټ تا ووالو، هغه ورته ویل او ګیټ ما ووالو. نو وایي ګیټ دې ووالو واپس روان یې. وایي حضرت زما مسله حل شوه. وایي څنګه؟ وایي حضرت زه راغلمه چې زما ښځه زما سره په کور کې لانجې کوي، خبرې اترې بحث کوي را سره، ما تاسو ته ګیله کوله، خو چې کله ما ستاسو ګیټ ته رانږدې شوم، ګیټ مې ډبولو، په دغه دوران کې ما واورېدل چې ستاسو هم همدغه مسله ده. نو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته ګیله کوي چې ته ولې خفه کېږې؟ ګوره دا کومه بیبي چې نن زما سره په بحث ده، تا سره په بحث ده، د دې بیبي خدمات تم ته وګوره چې په دې باندې ستا کور آباد دی، ستا زندګي پې آباده ده، ستا ایمان پې کامل دی، ستا دپاره دا خدمت کوي، دا خدمت کوي. ډېرې خبرې ورته وکړلې. د هغې نه پس ورته وایي چې یو طرف ته دا دومره خدمات او بل طرف ته دومره وړوکی بحث، دا دومره خدمات دا کوي، دغه وړوکی بحث به ما ورته برداشت کوو که نه؟ هغه سړي ویل بلکل امیر المؤمنین ستا خبره صحیح ده. روان شو. نو لہذا دا خبرې راځي په کور کې، نو تاسو د خپلو زنانو سره ښه اخلاق استعمالوئ. بهترین اخلاق هم دا دي چې ته په کور کې اخلاقي. بهر خو هر سړی د هر چا سره ښه سلام دعا کوي، ښه تعلق ساتي. نو په کور کې بهترین اخلاق استعمالوئ. دا د ډېرو خلکو مونږ ته ګیلې وي، د ډېرو کور والاو چې هغې